بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریه حصہ اول الدرس الثامن اتم درس ته او سبق نمبر 36 ته. د دې نه موږ مخکې 15 سبقونه ویلي. نن شپږ دیرشم نمبر سبق ته. په نن درس کې به موږ الدرس الثامن د اتم درس د الفاظ معنی اول وایو. اول چې کله موږ د الفاظ معنی وایو د هغې نه پس به انشاءالله موږ پوره درس د سر نه شروع کوو. نو په دې درس کې اخیره کې موږ له د الفاظ معنی راکړي. د تور مارکر والا لیکل دا الفاز دي د عربی او دا سور مارکر والا دا د پښتو معنی دي. الفاظ او معنی. فصل دا په اخیری حرف تنوین دی. مونږه فصلون وایو. عرب دا فصل وایو. فصل درسګاه ته وایي. کلاس ته وایي. کلاس لکه استاد ناست دی او شپږ اتس طالبان ورته ناست وي، استاد ورته سبق ښیي، نو دا کوم ځای کې چې دا استاد او دا شاګردان ناست دي دغه ځای ته په عربی کې فصل وایي. فصل ټیک شو جي. مکالمه چې دی کنه، مکالمه دا یو بل سره دوه کسان خپلو کې یو بل سره خبرې کوي کنه، دغه خبرو ته مکالمه وایي. دوه کسان یو بل سره خبرې اترې کوي، دغه ته مونږ په عربی کې مکالمه وایو. المکالمه خو عرب دا ګول تا په اخره کې چې کوم راځي هغه ساکنه وایي. عرب وایي المکالمه خبرې، اردو کې وایي گفتگو. بلدن او مدینتن. بلدن عرب وی بلد نو بلدم خار ته وی شهر، او مدینتن مدینه نو دام خار ته وی شهر ته وی. مثلا بلد لاهور، بلد اسلام آباد، بلد پشاور، بلد چارسده، بلد کراچی، بلد سند. نو دغه شانتې دا هرې خاریې ته بلد وی. او مدینه عموم خاریې ته وی بلد یا مدینه چارسده، مدینه پشاور، مدینه مردان، مدینه نوحار، مدینه کوهاټ. نو هرې خاریې ته بلدم وی او مدینه ورته وی. څوک ورله بلد لفظ استعمالی، څوک مدینه لفظ استعمالی. خار او اردو کې مې ورته لیکلي شهر. کسلان عرب وی کسلان اخیری حرف ساکن کوي. کسلان سس انسان ته وی. هلکه یار ته دونه سس دی یار، هر وختانه جمع تلی وي، ته دومره سستی، ته 2 سپارې تلاوت نشي کولی، ته دومره سستی، هر وخت ته ناوخته پاسې. نو سس مونږ ورته وایي سس وایو او عرب ورته کسلان وایي. خادم نوکر ته وایي. چپړاسي نوکر یو انسان دی، هغه ځان له یو کس نوکر خادم نیولی دی او د میاشتې تنخواه ورکوي او دله ټول کارونه کوي. ډرایوینګ ورله کوي یا لیکل او وغیره ورله کوي، نور کارونه ورله کوي، هغه ته خادم وایي. خادمون دی. خادمون اخري حرف عرب ساکن وایي. خادم. مریض نو دا عرب وایي مریض اخري حرف ساکن وایي. بیمار ته وایي، ناجوړه کس ته وایي. دغه شان صحیحون دی، عرب وی صحیح اخیری حرف ساکن وی. تندرست وی تندرست. روغ رمټ ته وی. روغ بالکل انسان بالکل روغ رمټي، هغه ته صحیحون وی. کاتبن لیکل کون کی ته وی. لیکل کون کی ته وی. منشي ورته وی، لیکون کې ورته وی، یا لیکلو والا. کم زه اوس لیکل کوم نو زه کاتب یم، چې لیکل نه کوم بیا کاتب نه یم. ټیک شو جي. نو چې کوم وخت کې زه لیکل کوم دغه وخت کې زه کاتب یم. تعبان عرب وی تعبان اخیر حرف ساکن وی. ستړي ته وی. یو سړی د ټوله ورځې کار کړی بالکل ستړی شوی دی، نو دغه ته تعبان وی. عرب ورته تعبان وی او اردو کې ورته تکا هوا. مونږ ورته په پښتو کې وی ستړی دی. پلانې ستړی دی. فلان هذا تعبان، هذا الرجل تعبان، دا سړی ستړی دی. نشیط چست وی، تر و تازه ته وی، چې هر یو کار په منډه باندې کوي، نو هغه ته په عربی کې نشیط وی. نشیط. زمیلتن او صدیقتن دا دواړه. زمیلتن جنۍ ملګرې ته وی او صدیقتن هم جنۍ ملګرې ته وی. لکه سهیلی ورته وی. سهیلی ټیک شوه. او چې سړی وي نو هغه لپاره د سړي لپاره زمیل راځي. زمیلون نو دا دوست ته وی. دوست ٹھیک شو. او صدیقن ٹھیک شو. نو صدیقن هم دوست ته وی. ٹھیک شو. نو څوک ورله زمیل لفظ استعمالی د ملګري دپاره، څوک صدیق لفظ استعمالی. ٹھیک شو. نو او چې مؤنث وي نو هغې له زمیلتن او صدیقتن. د دې زمیل او د صدیق په اخره کې چې ګول ته ولګي بس مؤنث شي. نو زمیله عرب دا ګول ته ها ساکنه وي. زمیلتن په ځای باندې زمیله وي. زمیله
او صدیقتون په ځای باندې صدیقه وای، صدیقه دا ګول ته ها ساکنه وای. دا دواړه ملګري ته وای، یعنی سهیلی اردو کې چې کوم هغه جنۍ ملګري وي هغې ته زمیله او صدیقه وایي. ټیک شو جی. نو دا زمونږ د الدرس الثامن د اتم درس د الفاظ معنی وي. انشاءالله دینه پس په بل درس کې به مونږ یعنی د الدرس الثامن د ابتدا نه شروع کوو، سر نه به وایو جی. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.